عامر جمال سره پاکستان کرکټ بورډ ډیر غټ ظلم کړی دی، ډیر غټ زیاتې کړی دی. دا زه نه ویم بلکې دا د ریسنټلی د عامر جمال یو پودکاسټ راغلی یو انټرویو راغلی و چې په هغې کې عامر جمال د پاکستان کرکټ بورډ مکمل حقیقت ښکاره کو. ګوره عامر جمال تاسو له یاد شي چې استرالیا کې او که ساوت افریقا کې یو سیریز و چې هغه ټوپۍ اچولې وه، په ټوپۍ باندې دیزي کې 804 لیکلی و. د ټیسټ میچ هغه ټوپۍ نه کیپ غوندې چې کوم غټ کیپ وي داسې ګول، په هغې دلته 804 لیکلی و. نو هغه 804 کیپ اچولو باندې په عامر جمال باندې پاکستان کرکټ بورډ 13 लाख روپۍ جرمانه لګولې وه جی، چې هغه جرمانه عامر جمال پاکستان کرکټ بورډ له جمع کړې هم وه. نو زما په خیال باندې عامر جمال نه دغه د 804 نوم چې کوم د عمران خان دغه لقب چې کوم دی دا د پی سی بي د هغې زور ویښکلی دی. ځکه دا وخت که موږ د پی سی بي چیرمین وګورو نو محسن نقوي دی. محسن نقوي څوک دی؟ د اسټابلیشمنټ سړی دی، د مسلم لیگ نون د حکومت حمایتي سړی دی، د عمران خان سخت مخالف دی. نو بیا د عمران خان په فیور کې چې څوک خبره کوي نو هغه بیا چېرته هغه ټیم کې پرېږدي. خیر دا خو د هغه زوړ کیس دی. اوس چې کوم ریسنټلی د عامر جمال کومه انټرویو راغلی ده نو په هغې کې عامر جمال د پاکستان کرکټ بورډ مکمل حقیقت داسې ښکاره کړی دی. تاسو له یاد شي چې څه ټایم سایم ایوب هغه علاج دپاره لندن له تللی و، لندن د تلو ساوت افریقا کې هغه خپه ډایرکټ داسې مړور غونډتې شوه چې هغه بیا د هغې علاج دپاره پاکستان کرکټ بورډ لندن ته لیږلی و، د پاکستان کرکټ بورډ په خرچه باندې تللی و. نو عامر جمال وایي چې هغه ټایم سایم ایوب هم د پاکستان کرکټ بورډ سنټرل کانټریکټ کې لاړي و، او زه هم هغه ټایم سنټرل کانټریکټ کې لاړي وم. مطلب زه هم د پاکستان کرکټ بورډ د انډر اوما او سایم ایوب چې کوم هغه هم د پاکستان کرکټ بورډ انډر و. زما هم انجري وه، د سایم ایوب هم انجري وه. سایم ایوب باندې ټوله خرچه پاکستان کرکټ بورډ کړې وه، ایون اظهر محمود ورسره هم لیږلی و په خپله خرچه باندې. هلته د سایم ایوب د سکینینګ خرچه، د ډاکټر خرچه، د چې کوم مساجي وي د هغه خرچه، د هوټل خرچه، ټیکټې چې کومې وې د لندن ته د تلو راتلو، ټول هر څه پاکستان کرکټ بورډ په هغه باندې خرچه کړې وه. او بل طرف ته وایي زما هم انجري وه، ما خپل هر څه په خپله خرچه باندې کړي. د سکینینګ خرچه ما خپله کړې وه، د ډاکټر فیس وایي ما خپله ادا کړی، لندن ته راتلو ټیکټ ما په خپله ورکړی. ښه زما نه علاوه وایي محمد حسنین تاسو له یاد شي فاست بالر د پاکستان یار خو به درله خوټ شي چې ینګ الګ بالر دی. په پی ایس ایل کې به تاسو وینئ د پاکستان ټیم نه د هغه د نوم او نشان ختم شوی دی. هم چې کله انجرډ شوی نو هغه هم دا ګیله کړې وه چې زه په خپله خرچه باندې لندن کې ما علاج وکړو، په خپله خرچه باندې په انګلینډ کې ما خپل علاج وکړو، او په خپله خرچه باندې زه لاړم راغم، د ډاکټر هر څه چې کوم دی پاکستان کرکټ بورډ هغې کې ما سره هیلپ ونه کړو. نو دلته عامر جمال وایي چې پاکستان کرکټ بورډ څه کلړیانو سره یو رنګ رویه ساتي او څه کلړیانو سره بل رنګ رویه ساتي. چونکې عامر جمال یو داسې کلاړي دی چې دې ټیم ته راغو نو ډېر خلکو وایي چې پاکستان ته د عبدالرزاق غونتې آلراؤنډر ملو شو چې کله د په استرالیا کې د استرالیا خلاف سنچري ووهله او بالنګ چې کم دی 140 138 141 142 کې به د بالنګ کولو. نو خلکو وایي چې پاکستان ته د عبدالرزاق غونتې آلراؤنډر ملو شو، خو دی وایي چې ما سره پاکستان کرکټ بورډ زیاتې کړی دی، زه د سنټرل کانټریکټ نه هم بهر کړم چونکې ماله مکم نه ده راکړلی شوي او ما څه خراب پرفارمنس هم نه دی کړی چې زه د ټیم نه هم بهر کړم او بیا د سنټرل کانټریکټ نه هم بهر کړم. نو دا عامر جمال د پاکستان کرکټ بورډ حقیقت ښکاره کړی دی. دې حوالې سره ستاسو څه رایه ده؟ تاسو هم خپله رایه موږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ.